زنانه وی مولی صاحب دسی به څوک پیدا شي چې ماله حق راکړي او ما ته وایي چې درخواست مې دا دی چې د الله مخې ته به په ما شکایت نه کوي ځکه زه مالدار وم ته مې په ګاونډ کې وې او ته غریبه وې ستا حق و تاله مې درکړو خو ګورې هلته به مې نه ګیری ښه نو یو درخواست مې دی تاله یو تصویر علمه نو هغه وایي زه ځان ته سوچ وکړم ټول کرل ریبل وکړم مولي صاحب زه تصویر نه ورکوم یوه زنانم تصویر نه ورکوي زه تصویر نه ورکوم خو خپل نار بچي راته رایاد شي چې دې نارو بچو له به څه کوم زه مجبور شم او داسې مسلمان شته نه چې ما ته ورکې وغورځوي او ما نه نوم تپوس ونه کړي او نه تې زه وکړمه نو ورته هم څوک یې وایي بس د نوم تپوس مه کوه خو بس دا چې ما چا دپاره کړي دی هغې ذات ته زما نوم معلوم دی تا ته ضرورت نشته داسې څوک شته هغه وایي زه خپل هغه نار بچي رایاد کما هغه زنانه مجبوره شي وي خیر دی تصویر به درکمه خو په پټ مخې راله وباسه خیر دی زنانه دته مخ په بورقه کې پټ کړي او دی وله تصویر وباسه څه ووامه نو صدقه دې کړې ده خو ګرانه ده نو ته یې د قبولیت په تمه یې او چې الله د سره دا حساب وکړي چې په دې تروړه وړو چې تا د دې زنانه عزت اغستو مال اول د هغې جواب راکړه اول د دې زنانه عزت و عزت د هغې خبره به اول کوو صدقه وروستی خبره ده نو د عرش د سوري د لاندې به هغه کسي چې هغه صدقه داسې پټه ورکړي چې ګس لاس ترې نه خبر نشي نن چې وله زکات ورکړي نو ټول منې پې بیا سنبال کړي زکات وله د دانو ورکړي نو هغه ټول دانې مانې پې بیا کور ته ټولې راوړي چې زکات غریب له ورکړي دا خو د الله حق دی د الله حق چې ورکړي نو ټول منې پې سنبال کړي یو کال به بیا غریب زی راځي د زکات نه به یو میاشت مخکې زی راځي د به خدمت کوي په دې رکې بیا چې وله زکات ورکړي نو یو میاشت په وروستو خدمت کوي وایي تړه په زکات کې دا زکات دی دا زکات دی دا صدقه ده نو چې داسې پټه صدقه ورکړي چې ګس لاس ترې خبر نشي دې سړي له به الله د قیامت په ورځ په داسې ورځ سوری ورکړي چې بل ځای به سوری نه وي د الله د عرش د سوري نه علاوه نو که د عرش د سوري په تمه نو صدقه داسې کوه چې ګس لاس ترې خبر نشي داسې پټه صدقه کوه او دا پټې پټې ساته او دا پټې پټې جمع کوه چې دا سترګې دې پټې شي نو دا پټې به ټولې ښکاره شي چې سترګې دې غړېدلي نو دا پټوه وایي به چې دا پټې شي نو دا ټولې به ښکاره شي زه د الله د رضا دپاره ورکوم چې کم کار کوو خالص د الله د رضا دپاره یې کوو مخلوق به خپله رضا کېږي خپله به ورسره دا هر څه راځي و صحابه کرامو چې به کم کار کوو خالص د الله د رضا دپاره رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر